مؤمن د ایمان تقاضا ده چې د الله رب العالمین په هر حکم باندې خو هغه زما د نفس خواهش مطابق وي که زما د نفس خلاف وي، زما د رسم و رواج مطابق وي که زما د رسم و رواج خلاف وي، زما د ظاهري برینام چې کوم غیرت دی د هغې موافق وي که د هغې مخالف وي. د الله رب العالمین حکم چې کله مخې ته راشي بلا چون چرا په هغې باندې عمل کول دا د ایمان تقاضا ده او دې ته وایي کامل مؤمن. او دوه جهانو سردار مبارک ته وفرمایل چې که تا دوی ته اجازت نه وي ورکړې نو ښه به وه دوی چې کله د میدان جهاد نه د تیښتې دپاره مختلف هیلې حوالې او عذرونه وړاندې کوو او اجازت غوښتل چې موږ ته د الله پیغمبر اجازت راکړي، نو که تا اجازت نه وي ورکړې نو د دې د منافقت به ښکاره شوې وي. او هغه خلک چرې هم تا نه اجازت نه غواړي د جهاد نه د رستو پاتې کېدو چې کومو خلکو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان وي، هغوی همیشه دا کوشش کوي چې خپل جان مال د الله دین دپاره چې دی هغه فنا کړي او قربان کړي. او نرنی آیتونو مبارکه کې لومبی فرمایي چې تا نه اجازت هغه خلک غواړي چې د چا په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نشته او دوی په شک کې پراته دي، او کچری د دوی د وتو اراده وي نو خامخا به دوی د هغې دپاره څه اسباب او څه سامان دا به تیار کړی وي، لیکن الله رب کائنات دا خوښه نه کړه چې دوی میدان جهاد ته وځي او دوی ته توفیق میلو شي، نو لہذا په دوی باندې د دوی وجودونه درانه شو او دوی ته وویل شو چې یاره تاسو د ناستو خلکو سره کینی د جهاد چې کوم توفیق دی د الله تبارک وتعالی په فضل او کرم سره چې ملاویږي هغه ورته ملو نه شو، لہذا دوی ته حکم ملو شو چې تاسو د ناستو خلکو سره کینی. انما یستأذنک بشک اجازت غواړي تا نه الذین خلق لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او په شک کې دی قلوبهم زړونه د دوی فهم فی ریبهم پس دوی په خپل شک کې یترددون سرګردانه کېږي. ولو ارادوا الخروج او کچری دوی اراده کولی د وتلو لاعدوا له نو ضرور به تیار کړی وي د هغې دپاره عدتن څه سامان، ولکن کرح الله لیکن ناخوښه کړل الله جل شانه بعاثهم راپورته کېدل د دوی فثبتهم پس درانه کړل دوی وقیل او ویل شول دوی ته اقعدوا مع القاعدین چې کینې تاسو کېناستونکو سره. تا نه اجازت هغه خلک غواړي چې د هغوی ایمان نه وي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او په شک کې دی زړونه د دوی فهم فی ریبهم یترددون دوی په خپل شک کې سرګردانه دی. د مؤمن نښه دای چې قرآن کریم چې څه حکم ورکوي په هغې باندې بلا شک او تردد په هغې باندې ایمان غیر متزلزل یقین د الله په حکم باندې وي، او چې کله ایمان زړه کې دننه ځینې نیولي او سطحي او ظاهري ایمان وي، ایمان زړه ته کوشوي نه نو بیا د الله تبارک وتعالی د حکمونو په باره کې په تردد کې په شک کې د الله رب العالمین حکمونه انسان ته په هغې باندې عمل کول ګران شي مشکل شي او هغه ورته بوج ښکاري ورته بوج محسوسیږي. نو لہذا موږ او تاسو اسانه مسله دا ونیسو چې الله رب کائنات په قرآن کریم کې د حلت د حرمت د جواز او د عدم جواز د هر یو شیز مسله ډېر په اسانۍ سره بیان کړی دی. نو چې د چا په زړه کې چې کامل ایمانی هغه وایي چې بس ما د رب حکم دی او چې څنګه د الله حکم دی منعا ما ته تسلیم دی زه پې عمل کوم، که زما رسم و رواج هغه شی مني او که نه مني، که زما ذاتی سوچ و فکر هغه شی مني او که نه مني، او زما ذاتی
انا او زما نفس او زما غیرت هغه شی منی او کنه مانی د الله حکم دی زه به تسلیموم. نو آسان مثال موږ تاسو دا واخلو چې کوم د قرآن د احکامو خلاف زموږ استادو په معاشره کې کوم رسمونه دي او کوم ظلمونه کېږي چې موږ تاسو وکړو. په بلوچستان کې یو شرعي نکاح نه بعد یو نیم کال په نکاح کې تیر شي او هغې نه بعد چې د معززین او مشران او ډېر په اعتماد کې دواړه راوغواړي هلک او جنۍ چې چا په خپله خوښه باندې یو نکاح کړی دا یو شرعي حکم ژوندی کړی دی چې شریعت ورته اختیار ورکړی دی. اگر چې شریعت دا وایي چې د مور و پلار خپل یو مقام دی یو مرتبه ده یو حیثیت دی ولی ته چې دی شریعت مطهره یو اهمیت ورکړی دی. خو بالفرض والمحال چې یو هلک جنۍ داسې شي چې هغه د معاشرې د حالاتو د وجه نه یا د مور و پلار د غلط تربیت د وجه نه یا د معاشرې د غلط رسم و رواج د وجه نه هغوی لاړل او نکاح یې وکړه. د نکاح نه بعد هیڅ چاته دا حق نه جوړیږي چې د غیرت په نوم باندې هغه د بې غیرتۍ انتها وکړي او هغه چې دی بې ګناه خلق قتل کړي. د قتل اختیار د الله رب کائنات نه سوا انسان ته دا نشته چې هغه د خپل غیرت او د خپل نفسانی خواهش او د خپل انا په بنیاد باندې راپاسي او څوک قتل کړي. د غیرت په نوم باندې د بې غیرتۍ انتها هغه د انسانیت سر چې دی هغه د شرم نه ښکته شي. چې د مسلمانانو په معاشره کې زموږ استاسو معاشره د زنا نه ډکه ده. دا چا اورېدلي چې د زنا د وجه نه چې څوک چا قتل کړي د هرې کوڅې او هر ښار او هر بازار او ځای په ځای باندې د بدکارۍ اډې چلیږي لګیا دی. یو غیرتي راپانسېدو چې هغه بند کړي او چې کله یو هلک جنۍ راپاسي او نکاح وکړي نو دې وخت کې د دې بې غیرت او غیرت چې دی هغه رابیدار شي او پوره شل دېر څلوېښت کسان هغه راجمع شي او په اجتماعي طور باندې چې دی هغوی ته درندګۍ سره هغوی قتلوي. بھئی نکاح کړي دا څه زنا خو نه ده کړي. چې کوم ځای کې زنا کېږي د هغه زنا حوصله شکني په کار دی. د دې ظلم انتها هغه قرآن کریم موږ تاسو ته چې کوم څیز څومره آسان کړی دی. شریعت مطهره دا وایي چې یو هلک یو جنۍ د دوه ګواهانو په مخ کې ایجاب او قبول وکړي بس د دوی نکاح وشوه. هغې دپاره نور لوازمات چې کوم زموږ استاسو معاشرې پیدا کړی دی. زموږ استاسو چې کوم جاهلان لګیا د قانون سازیانې کوي چې یاره داسې به وي 18 کالونه زیات به وي او دا به وي او دا به وي چې کوم جاهلانه شرایط نن سبا جوړېږي لګیا د شریعت مطهره د هغې نفي کوي. هلک جنۍ په خپله خوښه باندې بهتره دا ده چې د ولي په اجازه باندې د مشرانو په موجودګۍ کې ایجاب او قبول وشي یا صرف د دوه ګواهانو په مخ کې هم چې ایجاب او قبول وشي نو شریعت مطهره دا وایي چې دا شرعي طور باندې ښځه خاوند دی د دوی نکاح منعقده شوه. د نکاح کېدو نه بعد بیا چاته هغوی ته سزا ورکول یا د هغوی وجل یا د هغوی قتل د دې درندګۍ اجازت قرآن او سنت موږ تاسو له نه ورکوي. نو لہذا چې کوم ځای کې شرعي طور باندې نکاح وشي نو هلته کې راپاسي د غیرت په نوم باندې د غیرتۍ مظاهره کوي قتلونه کوي مرګونه کوي. دا صراحتا د قرآن کریم د احکامو نه خلاف دی. او چې کوم ځای کې غلط کار کېږي د قرآن نه خلاف کېږي بدکاریانې او زناکاریانې کېږي هلته د دې بغیرت او غیرت چې دی هغه نه راپاسي. دا وجه څه ده؟ بظاهره باندې موږ کلمه ویلې ده او هغه ایمان او هغه کلمه زړه ته خوشوي نه دی. نو دی وجه نه چې کله یو طرف ته د قرآن حکم راشي بل طرف ته د معاشرې رسم و رواج او غیرت چې دی برای نام چې کوم غدا خو غیرت نه دی. غیرت دی ته وایي چې سړی په قرآن باندې عمل وکړي. غیرت دی ته وایي چې سړی په ختم نبوت باندې ځان قربان کړي. غیرت دی ته وایي چې د دین اسلام د حفاظت دپاره سړی چې د خپل ځان قربان کړي. دا غیرت نه دی چې ته راپاسي او بې ګناه قتل کړي چې کوم تا ته شریعت اجازت نه درکوي چې کوم تا ته قرآن او سنت د قتل اجازت تا ته نه درکوي. د هغې دپاره خپل چې کله یو سړی په حد باندې چا باندې قصاص جاری کیږي چا باندې حد جاری کیږي هغه دپاره خپل د قرآن او سنت خپل تعلیمات دي. نو لہذا چې کله ایمان زړه ته خوشوي نه وي نو په شک کې وي انسان نو بیا داسې لګیا وي څرنګه چې هغه خلکو د الله محبوب پیغمبر ورته وایي چې راځئ د الله حکم دی جهاد لپاره وځئ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم. صراحتا حکم راغی. الله رب کائنات فرمایي چې چا زړه ته ایمان نو خوشوي نو هغوی په شک کې پرېوته. فهم فی ریبهم یترددون. په شک او شبهه کې دي او په تردد کې دي کېدای شي دا حق وي او کېدای شي دا حق نه وي. چې کوم کلمه ما ویلې ده کوم دین چې دی بظاهره ما قبول کړی دی یا دا به یا حق وي یا ونی دا تردد دی. د مؤمن د ایمان تقاضا دا ده چې د الله رب العالمین په هر حکم باندې خو هغه زما د نفس خواهش مطابق وي که زما د نفس خلاف وي. زما د رسم و رواج مطابق وي که زما د رسم و رواج خلاف وي. زما د ظاهري
برینام چې کوم غیرت دی دغه موافق وي که دغه مخالف وي د الله رب العالمین حکم چې کله مخې ته راشي بلا چون چرا پاغي باندې عمل کول دا د ایمان تقاضا ده او دې ته وایي کامل مؤمن څرنګه چې حضرات صحابه کرامو ته چې کله حکم ملو شو حي علی الجهاد حي علی الجهاد بیا دا نه کتلې چې دا زما د واده ډومبې شپه ده او زه د غسل په حالت کې يم غسیل الملائکه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه فرشتي را لې بیا غل غسل ورکړه د شهادت نه بعد او دغه شانتي هغه دا نه کتلې چې زموږ باغونه تیار دي دا فصل چې دی هغه غونډول دي دا نه کتلې چې موږ اوس د بدر او احد نه او د خندق نه او د نورو غزواتو نه چې دی پر هر زخمونو ډک او چور راغلی او ستړي ستومانه بیا د غزوه تبوک طرف ته وته حکم راغلی دا سوچ نه کړی چې کله ایمان زړه ته کوشي نو الله رب کائنات او فرمایل کچری د دې منافقینو زړه کې د الله مینه وي او د جهاد جذبه وي نو دی باقي د پاره سره تیاری کړو لیکن الله رب العالمین دا اونو غفتل چې دوی ته د جهاد توفیق ملو شي نو دوی باندې د دوی وجودونه درانه شو او دوی ته حکم ملو شي تاسو د ناس خلکو سره کینی د جهاد غو توفیق تاسو نه ملاوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم